السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله بئ، د ژوند په مزو کې بئ. عزتمندو، نن په ملکنډ کې یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. پلار او لور د ځمکې په تنازعه باندې ډېر په بد حال باندې قتل کړي دي چې د ظلم انتها یې ورسه کړې ده. دا قاتلان څوک او په څه خبره باندې د ظالمانو دومره غټ اکشن واخیستو چې پلار او لور یې ډېره بې دردۍ سره قتل کړل. راځئ عزتمندو، دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم حد درجې ته رسېدلی دی. هر سړی د خپل وسه پورې ظالم دی. دوستانو، په ملکنډ کې داسې کار شوی و چې د دې جینۍ پلار ځمکه وه، ډېره ځمکه وه او په هغه ځمکه باندې چا سره لانجه راغلله. د پلار او لور د جایداد تنازعه حکومت ته وړاندې کړله. په پېښور کلب کې لور بیان هم ورکړلو. دا واقعه حکومت ته وړاندې کېدو نه بعد څو ورځې پس هغه د ځمکې دشمنان ورپسې راغلل. کور کې دننه دواړه پلار او لور ډېر بې دردۍ سره قتل کړل چې پلار یې ورله 4-5 ډزه ایښتې دی، دغسې لور یې هم ورله په ډزو باندې ویشتې ده. قاتلان په موقع باندې په تښتېدو کې بریا شوي دي. پولیس والا راغلی دی، تفتیش یې شروع کړی دی، خو قاتلان تر اوسه پورې گرفتار شوي نه دي. پولیس والا ځای په ځای ناقبندي لګولې ده. د قاتلانو گرفتارولو ډېر کوشش شروع کړی دی، خو قاتلان خدای خبر شه په کم طرف باندې تښتېدلي دي. الله تعالی دې د پلار او لور له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. زموږ عوامو ته دا درخواست دی چې روزې د دې ظالمانو خلاف ښه په کلکه احتجاج وکړي او د حکومت نه دا مطالبه وکړي چې دا بدماشان او دا قاتلان دي معاشرې نه مکمل لرې کړی شي او سرعام پانسي دې ورکړی شي، ځکه چې دې ظالمانو دا ړومبۍ واقعه نه شوه، بار دا واقع مخې ته راځي.